ما نوم سمر ناصر دی، زه د پېښور نه خبرې کوم او ما بیچلرز خو په میکانیکل انجینیرینګ کې کړی او زما ایډمیشن واغېښتو په میکانیکل اینډ ایروسپیس کې او د یونیورسټي نوم دی الینویز انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي. کله نه به تاسو راځئ دلته کې خپلو کلاسونو دپاره؟ نو کوشش خو دغه و چې فال 2020 جوین کو، مطلب اګست او سپتمبر کې کوم کلاسز وي په کیمپس کې، نو هغې ته خو امید و چې همغه به جوین کوو. خو لږ پرابلمز I think create شوي دي. SEVP چې کوم rules regulations implement کړي دي پرون نه، نو هغې باندې most of the students چې دي په هغې باندې به دا یو غلط امپیکټ په دې باندې پرېوځي. زما نالج اکارډنګ، مطلب ځکه چې زه خو پروفیشنل یم په دې دغه کې، خو still I can say چې ما نیوز ریډ کړل او ما rules regulations ریډ کړل، نو هغې نه داسې اندازه لګي چې ځکه چې most of the students یونیورسټیانو ته خو اپلای کړي ډفرنٹ سټیټس ته، ډفرنٹ یونیورسټیانو ته، او د هر یونیورسټي بیا خپل رول دی چې هغه کلاسز آنلاین ورکړي وو که هغه کلاسز په آن کیمپس باندې وو. ځینې یونیورسټیانې پکې بیا داسې دي چې هغه په هایبرډ موډ کې وو، نو هغه چې څوک سیف دي هغه صرف یو کسان دي چې هغه هایبرډ موډ دغه کړی و، پهله نه هغه ایکسپټ کړی و چې موږ به مطلب په آن کیمپس باندې کلاسز اخلو او موږ به څه یو سبجیکټ یا دو سبجیکټه अब موږ تاسو ته په آنلاین باندې درکو. نو صرف هغه سټوډنټس پکې سیف دي. نو ډېر لږ ریشو د دې یونیورسټیانو، ځکه موسټ اف دی یونیورسټیز الریډي اناونسمنټ کړو چې موږ به آنلاین ځو بیکاز اف دی پینډیمک. نو زما یونیورسټي پکې دا ده چې زه خو پکې لږ سیف موډ کې چې زما آن کیمپس هم شته دی او آنلاین هم شته. نو هایبرډ موډ دا دی چې یونیورسټي خپل پهله نه دا ډیسیژن اخیستی و یا د دا ډیسیژن اوس واخلي چې کلاسز به میجورټي په کیمپس کې وي او یو سبجیکټ که هغه آنلاین ورکوي نو دیټس ناٹ ا پرابلم. نو هغه بیا هغه سټوډنټان هم سیف دي او چې هغه سټوډنټان کوم سیف دي نو فار ایگزامپل اوس ما ته I-20 الریډي میلاو شوی و 1 month ago، نو ما ته به صرف اوس دا کول وي چې الریډي نوټیفیکیشن یونیورسټي ته جاری کړی دی پرون په هغه رولز کې چې تاسو چاته I-20 ورکړی دی نو هغه سټوډنټانو ته تاسو بل I-20 ورکړئ او په هغې کې تاسو مینشن کوئ چې تاسو کلاسز به په آن کیمپس کې کیږي یا تاسو په هایبرډ موډ کې یي، او که تاسو په دې دوه کیسز کې نه راځئ، نه هایبرډ موډ کې تاسو نه تاسو کلاسز فولي په آن کیمپس دي، نو بیا تاسو ما I-20 چاله ورکوئ لکه بیا فایده نه کوي. او سټوډنټانو ته کلیر کټ ویلي دي چې تاسو امبیسي ته هم مه ځئ. تاسو یو اپشن دی ایدر گو فور دی آنلاین کلاسز واخلئ او یا تاسو خپل سیمسټر ډیفر کړئ سپرینګ سیشن ته، سپرینګ 2021 ته. بیا پای کې یو دا هم لږ ای ډیپ کې تللی دي که تاسو آنلاین کلاسز ته ځئ نو تاسو به صرف یو سبجیکټ اخلئ د 3 کریډټ آورز، تاسو فل برډن نشئ. لکه نارملی مونږه انټرنیشنل سټوډنټس ته الاؤډ دي چې مینیمم مونږ 3 سبجیکټ اخلو which equals to 9 credit hours او 4 هم اغشتي. اصل کې most of the students وی چې دا 9 credit hours به واخلو. نو دا اوس د چې آنلاین فور ایگزامپل زه آنلاین زم او زه د پاکستان نه سټډي کوم، زه به صرف یو سبجیکټ اخلم اب د 3 کریډټ آر دي. فور دیٹ ما ته ویزا نه ده ریکوایرډ، F1 ویزا ما ته ریکوایرډ نه ده. یعنی تاسو د یونیورسيټي کې چې کوم اډمیشن اغسته دی هغه هایبرډ طریقه مخکې نه هغه ویلیو چې په دې طریقه باندې وزي، ځینې کورسونه به هغه په یونیورسيټي کې دنه خای او ځینې کورسونه به آنلاین خای، ځکه تاسو باندې د دې فیصله اثر هغه شانتي نه پریوزي. خو آیا دا هایبرډ طریقه چې یونیورسيټیانو خپل کړی دا نو د دې د لاسه د فیسونو کې هم څه کمه د دور غله دی او کنه دوی به فیسونه هم هغه شانتي ساتلې دي پوره باخلي؟ د فیس په لحاظ ته لږ کنفیوژنز کریټ شوي دي. مطلب زه خپل هم په دې فیس کې هم چې ما هم ډېر زیات ډپارټمنټ سره کنټیکټ وکړل. پهله ما ګریجویټ افیس ته کال کړی و، هغوی فون نه پک کولو. ډیفینیټلی هلته پینډیمک سچویشن دی، سټاف کم شوی دی، نو لږ حالات داسې ګډوډ دي. بیا ما انټرنیشنل سنټر ته چې کال وکړو نو انټرنیشنل سنټر والا ما ته ووایي چې د دې موږ سره انفارمیشن اپ ټل ناو موږ سره نشته دی. خو په اورېدو کې کنفرم نشم ویلی، خو اورېدو کې دا راځي چې 25% به دی ریډکشن کوي. سو یو هیو ټو پے 75% فیس به ته د خپل هغه ایگزیکټلی پیمنټ ورکې چې کوم تا ته دی په فرست سیمسټر کې آی فیس درکړو. او بیا دا هم په اورېدو کې راغلی دي، کنفرم بیا نشم ویلی چې فار ایگزامپل یو سیمسټر لکه ته آنلاین واخلي، لکه یو سبجیکټ واخلي، هغه نارملی د هغې کاسټ راځي $3,000 to $4,000 راځي.
او فور ایگزامپل په سپرینګ 2021 کې اپلای اوکي او د ستا ویزا ریجیکټ شي نو هغه به د هغه پیمنٹ 75% تا واپس درکړي. دا د رول دی. صحیح. یو تاسو د I-20 ذکر وکړو زه چې کم زمونږه اوریدونکو یا طالب علمان هغه په دې باندې نه پوهیدل. دا I-20 نوې چې کم رول دی نو دا د دې څه مطلب شو؟ دا به څوک جاری کوي؟ دا به څنګه طالب علمان اغستې شي؟ SEVP خو الریډي پرون په هغه روز کې لیکلي دي او کې الریډي منشن شوی دي چې تاسو یونیورسيټانو ډایرکټ کړی او یونیورسيټانو ته ویلي دي چې تاسو به داسې پهلا کلیریفیکیشن وکړئ چې تاسو کلاسز آنلاین دي یا دا فل اون کیمپس دي یا دا هایبرډ موډ کې دي. تاسو به موږ ته ایمیل وکړئ، هغه بیا خپل ایمیل ورکړو د ګورنمنت د سایډ نه چې تاسو موږ ته پهلا ځان کلیر کړئ چې تاسو په کوم موډ کې روان یې. نو یونیورسيټي چې ځان کلیر کړي هغه نه بعد به یونیورسيټي ته بیا دا تلقین کړی دی چې تاسو به کوم سټوډنټان چې تاسو الریډي ایت جاری کړی دی نو ایت تاسو کایندلی I-20 چینج کړئ او I-20 کې صرف دا منشن کوي چې لکه دا ستا هایبرډ موډ کې وي ته یا ته آنلاین والا ته خو بالکل گنجائش نشته، هغه ته I-20 جاری کېدو او څوک نه جوړیږي. نو د هایبرډ موډ یا آن کیمپس موډ ټوټلی چې کوم دی ایت به I-20 بدلی. نو نن ځکه چې سار نه د نیوز نه خبر شوم نو ما خپل ګریجویټ افیس ته ایمیل وکړو او ما ورله وویل چې لکه تاسو ما ته I-20 بل راکوئ یا زه به هم دی او I-20 سره ځم خو زما انفارمیشن او نیوز نه خو همدا لګي چې ما ته به دی I-20 ډیفینټلی راسنډ کوي. او دا I-20 مطلب تاسو خبر نه دي لګي دا هغه کاغذ دی یا هغه پرچه دا چې یونیورسيټي ورکوي چې او دا موږ سره رجسټر دی دا الک یا دا جنۍ او دوی ته به موږ په دې طریقه باندې سبق خایو دغه شانته ده کنه. I-20 اصل کې هغه کې لکه دی یونیورسيټي خپل یو رول دی هغه انباو کی او ایمبیسی بیا خپل رول یې ته ویل درکې. یونیورسيټي دا رول دی چې هغه ستا ایوالویشن وکي چې دا جنۍ الک چې دی دا د سبق قابل دی کنه دی. اکیډمیک لحاظ هم هغه د هغه ایوالویشن وشي او فاینانشل لحاظ هم د پیسو لحاظ هم هغه وکي. نو I-20 کې هغه فل ډیټیل د ستا لیکلي چې ستا به کوم بیچلرز شوی دی، ستا کوم ماسترز ډیګري ده او ستا به څونه فیس وي. نو آی کې بیا هاوسینګ هم راځي او سټاف کریډټ پر فیس پر کریډټ آرز هغه منشن دی. صحیح. یو بل مسله هم چې کم پاغه باواره کې اوریدل کېږي هغه طالب علمان چې بهر ملکونو راځي دلته کې هغه ته د ویزو مسله د ایمبیسیان هم بندي دي. نو تاسو سره څنګه په دې معاملې کې تاسو ویزا اغستې د وسه پورې اپلای کوي به ولا څنګه چل دی؟ نو اوسه پورې خو ایمبیسیان بند وي او موست اف سټوډنټس د نور کنټریز هم خوشا چې کوم دي هغه هم په دې ډسکشن کې به چې ویزا به موږ څنګه اخلو ځکه چې ټایم نږدې دی almost 30 to 40 days پاتې دي په کلاسز کې. موست اف دی یونیورسيټیز 20 of August نه سٹارټ کیږي څه په سپټمبر په بیګینینګ ویک کې سٹارټ کیږي. نو سټوډنټس وریډو چې موږ به څنګه ویزا اخلو ځکه چې ایمبیسیان بند دي ټوله آل اوور دی ورلد. نو بیا چې دې رولز نه ماته داسې اندازه کیږي دا ویلې شم چې دا رولز امپلیمنٹ کړ نو very soon I think around 15th of July they بس announcement کوي چې ویزې با اوپن شي او امبیسیز با ورلد وایډ اوپن شي. تاسو په خپل لا ویزا نه دا غستې؟ نه زما ویزا نه د شي ویزا به ویزې ته اپلای کوم زما خپل په انتظار باندې. تاسو څنګه تاسو هغه وکړئ کامیاب بشئ چې تاسو په وخت باندې راشي خپل کلاسونه اټینډ کړئ دلته کې؟ نو زما یونیورسيټي خو لکه په 24 اگست ما زما فرست کلاس ته او د ویلي چې 1 ویک پهله به تاسو راځي چې اورینټیشن واخلئ. ټیک شو. نو سیف ډیټ ما د پر اوسه پورې چې نو هغه 23 of September انټرنیشنل سنټر ما ته ویلي چې بیفور 23 of September تر راتلې شي مطلب دا څه ویلې شي چې 30 یا 31 ډیز ما ته پرمیشن ده او ټول انټرنیشنل سټوډنټس ته پرمیشن وی چې تاسو 30 ډیز لیټ راشي نوٹ ا پرابلم انرول بشئ. خو که 23 سپټمبر نه لیټ شوي then there is no need تاسو بالکل لکه مطلب راتلې نشي تاسو دا سمستر به ضایع شي او تاسو بهتره ده چې دا ډیفر کړئ. نو عمر خبر ده چې اوس خو د امبیسی په انتظار باندې بل اصلاح نشته او ایمرجنسي س اپاینټمنټس امبیسی له خاصه دي چې غشته دي چې هغه پرایورټي ورکی هغه وایي چې زدا سټوډنټان دي دوی سره ډیډلاین ده نو دوی به مخکې موږ د دوی کار وکړو که څنګه؟ دې باره کې ما پرون ویب سایټ چیک کولو د US travel doc هغه ما چې زوړالم نه پای کې کلیر کټ منشن دي چې 4 کټګریز په دې کې راځي په ایمرجنسي کیسز کې یو خو میډیکل ایشوز په اساس اپریشن یا واټ ایور هغه کیس راځي بلکې سخت وی الته کې اساس فیملیز باندې هغه کیس راځي
third یو بل option او fourth پکې اخر کې داری کړیو چې کته سټوډنټ او د ستا کلاسز 60 days د ستا په کلاسز کې 60 days نه کم دي نو بیا تاسو موږ option درکو چې ته ایمرجنسي اپوائنټمنټ لپاره اپلای وکړي خو بیا دا ده چې آی کې به هم ته I-20 بورډ ته پکې اپلوډ کې او ورسره به ته سروس فی چې تاسو کوم پے کړی دي هغه ریسیپټ ته اپلوډ کې او ورسره به ایمیل کې ته هغه ته دا ځان به ته جسټیفای کې ته ورته دا خې چې زما تل الته کې امپورټنت دي نو ډیفینټلی چې تاسو فور ایگزامپل کلاسز 30 days کې وی یا 40 days کې وی نو هغه بیا په ایمرجنسي خبره کې راځي او یو بل فیوریبل کنډیشنز به هغه کې الوی چې یونیورسيټي نه تاسو یو پروف وی یو ایمیل وی یا د پروفیسر د سایډ نه تاسو ایمیل وی چې هغه کې منشن دي چې ستا کلاسز دي په 24th باندې یا زر دي 30 days پکې نو هغه پکې اٹیچ کې پایي کې امبیسي ته نو هغه فیوریبل کنډیشنز کریټ کولای شي نو تاسو اراده لرئ چې تاسو هم خپل دا کار لکشان ته ایمرجنسي هغه باندې ریکوست ورته وکړئ چې تاسو اپوائنټمنټ ایمرجنسي کې راشي پرونه پورې زما اراده و چې زبا اپوائنټمنټ ایمرجنسي اپوائنټمنټ ته به اپلای وکم خو بیا ما هغه پروسیډ ځکه نه کو چې دا نیوز ما وکړو نو ای الته کې ریکوایرمنټ دی چې I-20 اپډیټ کړي I-20 کې به مګه منشن کول دي چې کلاسز په اون کیمپس باندې دي نو ما وی چې که زه اوس اپلای وکم به د زوړ I-20 سره نو ډیفینټلی ای به زما اپوائنټمنټ ریجیکټ کی او هغه صرف تاسو سره یو آپشن یو ټایم تاسو هغه ایمرجنسي اپوائنټمنټ اپلای کولای شئ دیټس وای ما اپلای اون صحیح نو تاسو د خپل I-20 په انتظار یې چې تاسو بیا د ایمرجنسي اپوائنټمنټ اپلای کړئ خو ګریډ افیس ته ما ایمیل کړی دی I-20 باره کې به انفارمیشن اخلم چې ای ماته وایي چې دی I-20 سر یو آر فاین ټو گو یا تاسو ته موږ بل I-20 درکو او بل دا ده چې امید دی چې امبیسي به اوپن شي نو لږ پوزټیویټي پکې شته ده اسه یو بل تاسو باخره کې زدا کوم چې چرته تاسو د سیمستر لا خپل هر کوشش وکړو را نغلی نو بیا تاسو اسه خپل ځان د لپاره مخکې څه پلان جوړ کړی دی چې تاسو به الته کې څه کوئ یا بل سیمستر د لپاره به اپلای کړئ چې کم سپرینګ سیمستري بالکل ډیفینټلی سپرینګ 2021 ته بیا اپلای کول غواړي ځکه چې زما خپل فیلډ سره شوق ته او زما ته ریسرچ کولی ما ته ریسرچ باندې کار کولی ما پروفیسر سره خبره کړې ده نو زما لپاره خپل ریسرچ ډیر امپورټنت دی نو خیر دې 4-5 months د ځایم شي خو چې خپل فیوچر سره لکه سکیور ساتي او خپل پاتوي باندې وینو بهتره ده او مور پلار یا فیملی تاسو سره په دې کې سپورټ کوي هغه ته وایي چې بس ټیک شو چې نه کیږي نو نه دی کیږي نه مور پلار خو بالکل سپورټیو دي شکر دی آی کوئی چې تاسو مرزي وي تاسو فیوچر چې تاسو دا ډیګري فیوچر کې مطلب اضافه کوي او کامیابی دی وي پکې نو ډیفینټلی خیر دی که 4-5 months تا ویسٹ شي نو ډزنټ میټر خدا 4-5 months کې پکاره چې پروډکټیو باندې څه پروډکټیو کار کو دي کو نو اب بهتر وي بیا یعنی اسی کې نه کنه صحیح شو ډیر مننه تاسو صبر کاخ خیل وخت هم راکو موږ په دې موضوع باندې یقینا چې ډیر هغه طالب علمان چې هغه په دې حالات باندې لا دومره نه دی پوهه هغه به هم خبر شوی هغه به کوشش کوي چې مخکې هم ځان خبر کړي تاسو ډیره مهرباني